څلوېښتو کالو غمیزه ده، د څلوېښتو کالو ستونزه ده، او دا هلته څوک ناست وي خوب وویني او وایي چې بس افغان مهاجرین وباسو. دلته یو څو میاشتې دغه غوبل احساس کړي وي، مونږ یې هم تنګ کړي وو، دا ولسونه یې هم تنګ کړي وي، په هغې کې بیا د دوی جیبونه هم ډکېږي، ډېر ښه کاروبار روان شي پکې. دا یو ریډ هیرنګ دی، هغه د خلکو پام اړول دي. پام یې دا اړول دي د پاکستان ستونزې ډېرې ژورې دي، ډېرې اوږدې دي. دا اوس افغانان چې کوم دی د دې نه سکیپ ګوټ کول، که تراګري ده، که غربت دی دلته، که بدامني ده، جرایم دي. په دې کې زموږ ریاستي پالیسۍ مکمل لاس لري. دا دومره سطحي مسله نه ده چې بس په دې پسې پولیس والا راوباسي او شابه دوکانونه بند کوي او کورونو ته ځي. یاره لکه دا خو بیخي ناممکنه خبره ده. نو ما دلته د دې تجویزونو سره زه یو تجویز دا راوړم چې دا کم ګورنمنټ دی دا موجوده، دله نه دي پکار چې په غیر ضروري کارونو باندې خپله انرژي او ټایم ضایع کړي. د دې حکومت دا چې کوم انټرم حکومت دی د یو خاص آیین کې ذمواري دی، هغه دې پوره کړي. په کار ده چې د افغان مهاجرینو چې کومه مسله ده راتلونکي ټاکلي حکومت ته پرېښودل شي او یو ښه جامع لاره راوباسي. مونږ هم دا نه وایو چې افغانان د ماجر وي. ما درته څه وویل چې ماجر خو لیونی به وي چې څوک خپل کلی وطن پرېږدي او ماجر اواز کیږي ورته. دا ډېر بد لګي په سړي باندې. لہذا هغه په خپله خوښه نه دي راغلي. دلته په زور راشړل شوي خلک دي. هلته چې کوم رژیم پاکستان کېنولو او زموږ وزیر اعظم دا وویل چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه غوځار کړل، ډېرې بدې محکومۍ سره، ډېر بدې غلامۍ سره، چې ته خپله لور سکول له نشي لیږلی، ته خپله ستا بچی جاب نشي کولی، ته څنګه بیا آزاد وي یا څنګه په تا جبر نه دی. لہذا د دې جبر په وخت کې چې کوم په کابل باندې ورته پل شوی دی، دا د دې افغانانو سره د دوی سر ته هم خطره ده، د دوی مال ته هم خطره ده او د دوی د بچو مستقبل ته هم خطره ده، په خصوصي توګه د ښځو حقونه. لہذا ښه خبره ده چې دا نه چې ته هلته به بلیک میلینګ کوي، ته به د افغان د کابل رژیم چې ستا په خوښه راغلی و زمونږ غوندې خلکو درته چغې والي چې دا بربادي ده، دا مه راولئ، هغه م راوستلو، بیا دې ورسره اړیکې ښکاري داسې چې د دوی سره دې ژوند نه کیږي. اخر تر کومه پورې به ته چې کوم دی که نه هر رژیم له هر افغان کابل رژیم له. لہذا دا مسله دا انتهایی په تاریخ کې د پاکستان په پالیسیو کې د پاکستان د ریاست او د ټولنې د مایند سیټ په حیث باندې دا ډیره ژوره ټومبل شوې مسله ده او همدغه شان ورته کتل پکار دي. دغه چې کوم دی که نه دا نن وباسم او سبا دې بیا پرېږدم او بس د یو ان ایس سی آر نه پیسې راغللې او ګزاره به وکړو، دغه کیسې کار نه کوي. هسې چې کوم دی که نه دغه خلک هم زورول دي او د مسلې له سیریسنس سره کتل هم نه دي. نو زما وړومبی یو تجویز دا پکار دی پکې چې دا ګورنمنټ پکار دی نه دی چې دا دغه ستونزه هینډل کړي، دا وروستو بل ګورنمنټ له الکټډ ګورنمنټ ته پرېښودل شي. کومه خبره چې وشوله چې دلته ګینګسټرز دي، هغه دي د کرمینلز به وي به پکې په ممکن دي. زه اپرېدی یم، په اپرېدو کې دنیا د خدای چې کوم دی دهشتګرد هم شته دی پکې، منګل باغ اپرېدی و، د منګل باغ سره چې کوم خلک هم ټول اپرېدیان وو تقریبا چې ما څومره پیژندل، کمانډرانې بلې بلې. نو دا په یو کام خیل نسل پسې نه دي راتړل پکار، دا یو پالیسۍ لاندې را جوړ شوي شیان. باقي چې څوک هم ککړ وي هغوی له سزا پکې ورکوي. په اخره کې زه بیا دا خبره کوم چې د خر په ځای کلال دا غل نه دي پکار. افغانستان سره که ستاسو هرڅ شخړه وي، مهاجر چې کوم دی که نه ډېر په بد وخت کې راغلي دي، دا غریبانان مجبوره دي، پکار دی چې هغوی له زمینه او مستقل زمینه برابره شي. دا موجوده چې کوم حکومت دی دا نه نړۍ منلی دی، نه افغانانو لجټیمایز کړی دی، غیر مشروعي حکومت دی، د ده هیڅ یقیني سرټنټي نشته دی چې دا به ویم دا به نه وي. یو نړۍ نه وي منلې، خلکو نه وي منلې، هغه به څنګه. یو خبره دلته دا وشوله، د بلوچو ورونو ځینې یرې دي او هغه بیخي انفاونډډ هم نه دي، بې بنیاده به هم نه وي.
هغوی سره یره ده چې یاره مونږ چې کوم دی پولیټیکلی ډسنفرنچایز نه شو دا خلک راځي جایزې یرې یې وي هغه پکار دی چې اډرس کړلی شي البته دغه خبره هم دا د په بلوچستان کې د پښتون او د بلوچ چې کومه مسله ده دا د هغې په تسلسل کې را روانه ده او هغې له هم دلته ګوندونو پارټیانو انټلیکچوالز لارې ښودلې دي چې څنګه ریسټرکچر کول غواړي بلوچ هغه صوبه چې دغه مسلې پکې ختم شي نو پکار دی چې دغه په اوږدو کې دغه مسلې ته هم حل ولټوي ستاسو وخت ما ډېر واخیستلو ډېره مننه